ځکه لمونځ یو داسې اهم عبادت دی چې دا د ټولو فرشتو د عباداتو مجموعه ده. ځکه بعضې فرشتې مسلسل د اوله څخه بیا تر یوم القیامه پورې د الله جل جلاله په دربار عالیه کې په ولاړه عبادت کوي. تر قیامته پورې ولاړې دي الله تعالی ته عبادت کوي. داسې قوم د ملایکو شته. او بعضې فرشتې د رکوع په حالت کې عبادت کوي، او بعضې فرشتې د سجدې په حالت کې عبادت کوي، او بعضې فرشتې بیا د قعودي یعنی د ناستې په حالت کې و الله جل جلاله د تر ورځې تر قیامته پورې عبادت کوي. او بعضې فرشتې بیا مسلسل تسبیحات وایي، ذکر و اذکار کوي. بعضې فرشتې تحمید بیانوي، د خدا پاک تعریف کوي، د الله جل جلاله لویي بیانوي. او بعضې فرشتې په تکبیر ویلو سره مشغوله دي. بعضې فرشتې بیا مسلسل د خپل رب کائنات سره په مناجات کې مشغوله دي، په خبرو کولو کې سره مشغوله دي. لیکن الله جل جلاله د امت محمدیه صلی الله علیه و آله وسلم سره دا احسان کړی دی چې په هر منځ کې د فرشتو دا ټول عبادات را جمع کړل او بیا یې خپل ګران پیغمبر ته د معراج په شپه باندې په تحفه کې ورکړل. واقعا یو ځل چې نبی علیه الصلاة والسلام معراج ته ولاړی، دغه خوښ راکړي الله جل جلاله په تحفه کې اول 50 منځونه ورکړل. بیا موسی علیه الصلاة والسلام پر لارې ورته ولاړ و چې در کو په تحفه کې ول 50 منځونه ول دا به کې دي ستا امت دا نشي کوي. د خپل امت معلومه موسی علیه السلام زما امت ټول منځونه نه کوي، دا 50 منځونه چیر کوي. هغه ولاړ و الله تعالی چې بیا خاص وکړي چې الله د زما پر امت باندې ډیر دی خدای پاک ور سلويش کړو. بیا دا غره کوم ورته ویل بیا 15 دیر کولو، دیر څه کولو، 15 کولو، شل کولو، 15 کولو، لاس کولو. بیا الله تعالی ته ورلو یا الله د زما پر امت باندې ډیر دی ور 15 کولو. موسی علیه السلام په لار کې ورته ورلو چې شدار کولو 15 منځونه ولدا تاسو پر امت ډیر نه کوي، دام نه کوي. کمزوري امت دول زبالان الله تعالی شرمیر زبالان سمټلای بلانه سمټوي تر 15 منځونه بالا چې راکان د 15 منځو څخه 15 منځ وز دغه 15 منځونه چې پر سمه طریقه باندې وکی یو منځ په لاس باندې سره چې یو منځ په لاس د هغه 15 ثوابونه خدای پاک کوي لکه 15 منځ چې دی وي. بیا خصوصا چې په جماعت باندې وي، په کور کې په پړونی باندې نه وي، لکه شذ په جماعت باندې وي کې پر څه طریقه باندې وي کې او په څه لنګوټاو په څه کپړو کې وي کې پر څه د شرایطو د رکنو د مستحباتو د واجباتو د دې موافقه وي. نبي پر دې باندې الله جل جلاله دا هغه 15 منځو ثوابونه ورکړي لکه د چې د ورځې 15 منځونه کړي. یو منځ خدای پاک په 15 منځو بدلوي. دا غرانګ دا نور مخلوقات هم عبادت کوي، خدا هر مخلوق عبادت ځان له ځان دی. لکه درخت هم عبادت کوي، د درخت عبادت ولاړ عبادت کوي والله جل جلاله ته. او غرونه هم عبادت کوي، خدا غرو عبادت ناس د لکه مرچ پر تاهیات باندې کښینو په داسې طریقه باندې عبادت ته کوي الله جل جلاله ته. دا غرونه او دا غره کم د حیوانات او عبادت رکوع ده، دا پر څلورو چې روان دي دا وایي چې الله جل جلاله ته پر رکوع باندې په عبادت باندې اخته دي. او د حشرات او عبادت سجده ده، لکه فرض کمبلې د ملخ دی او دا رقم مار دی لړم دی دغه رقم شان دی د حشرات وایي. دا بیا پر سجده دی الله جل جلاله ته تر مرګ پورې پر سجده باندې وایي عبادت کوي. خو لیکن په منځ کې دا ټول عبادت را جمع شوي دي، ځکه په منځ کې قیام ولاړه هم شته، قعود ناسته هم شته او رکوع او سجده هم شته. چې کوم د ملائکو عبادت دی ملائکه جلا په مامور دي یا د نور مخلوقات که مامور نه دي عبادت ورته کوي. خو لیکن دا ټول الله جل جلاله په دې دوه رکعاتو منځو کې د امت محمدیه د پاره را جمع کړي. دونه احسانات کړي دي الله جل جلاله چې ملائکه تر قیامت پورې کوي. هغه ټول عبادت یو سحر د دوه رکعاتو په سنت کې را جمع شوي. خو کې مسلمان وکي کې د نبی علیه الصلاة والسلام امت وکي که په دې باندې پوسي په دې باندې سر خلاص. مفتي عبد الجبار، مفتي عبد الجبار،
خدای استاد دین خادم بچی د هوا ادم خدای استاد دین خادم بچی د هوا ادم